السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب ستړی مې سي څان شه سیاته شدی ته څنګه شنان لویان سیاته شدی الحمدلله. اوس د سیاست څنګه دی حاجي صاحب؟ الحمدلله ډیر شه بالکل سیاته شدی یا شکر خوراک دا برابر دی بالکل برابر دی ان شاء الله. نو الله د ژوندۍ ساته وخت ډیر تر سوی دی څو عمر تر سوی دی؟ یاره پنځه شپې 15 کاله. ذاتیا کال ماشاءالله ماشاءالله. نو د پخوا وخت د اوس د وخت څه فرق دی؟ ډېر په اوس ځای نه کوچنی ښه پخوا ځوان صحیح صحیح بشرب و ماخذ کې به د الله بیان کې به تللم صحیح اوس نسم تللی صحیح اوس به د ماجه ته پورې ته دغه پورې تللی ما ذکر کوم عمرو ته دعا کوم ځوانانو ته هم کوم چې کوم خلک واده نه لري هغو ته هم کوم ځوانان به کور کې لري بیا نکاح هغو ته هم کوم او چې مړه دي هغو ته هم کوم. یا د پخوا د اوس د وخت د وسیلې او د فرق ستا پخوا وسیله ولا دغه اوس حالات څنګه دي؟ خلک څنګه دي؟ څه وایي چې وسیله وه بیا خوشحالي ډېره وه نشته وسیله اوس ختم شوه. وسیله کې خوشحالي محبت وي. شعب صاحب مسکین د ماما ویلې ما ورته د ځوانانو ته داسې خبره وکړه چې دوی پر هغه عمل وکړي او دوی د دنیا او د آخرت فایده وي. نو د ځوانانو دپاره یو خاص پیغام یا کوم ځوان چې په ځواني کې توبه وباسي 40 کاله خدای له قبرو عذاب لري 80,000 فرشتې د مغفرت واسي الله دې خوشاله کوي او هر ګناه چې دا هغه لا ور معافوي او هر ګناه چې کړی هغه په نیکي ور بدلوي او توبه چې دا هغه والا سړی محبوبه ده. توبه چې د الله ملاقات دی الله ډېر خوشاله کوي. دا تر اوسه خسانو بخوا اصحابه چې کتونه به کول چې کوم وخت توبه وکړه د پیغمبر خبره ومنله بیا الله په خپل ورته وزلته خوشاله لته ډېر خوشاله. دا هغه خلکو کوي نو ځوان چې دی د ځوان یو لمونځ په اویا منځو دی او ذکر په اویا ذکرو دی او دا ټول معاملې چې دي او کوم ځوان چې بیا د مور او د پلار خدمت وکړي او له هغو سره خیالات وساتي یا یې پر ورځ د قیامت باندې بل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دولتونو سره بنات کړه. دا د زمانه ور الله تعالی خو زندگی را کړی دا چې دا زندگی د الله په زندگی هغه مالي کې اختیار کو په دنیا کې خوشحالي ده په آخرت کې خوشحالي ده. پنځه وخت د مانځه پابندي د ذکر پابندي او د قران ویل او هر څوک سردار ښه بولل خوشوي بدا سړی کامیاب دی دا جنتي دی. توبه کړل توبه ډېر څه ډېر ضروري ده. دا نوي ځوانانو یو کوچنی دا تر هغه په وکړي دوی ته هدایت هم ملاوي شي. ګوره پخوا چې به موږ له ځوانانو سره پوښتنه وکړله دا د ځوان په لاس کې به یو قسم طاقت وایي. اوس دا ځوانان دا ته راځي بې ادبي ماپ لکه نجونې. نو دا څه وجوهات څه شي دي؟ دا اچار ډېر اچار ډېر ښه دا اچار چې دي هغه د بدن سزي دا چې دي دا بدن سزي د دغه وجه او بیا ذکر نه کوي اوس بیا د لمانځه پابندي نه کوي. نو ځکه چې معامله دا سره بس زه رخصت درځم آخري پیغام مو دا کوم ته ورکړم. بس خدای مخلص خوشحاله لره الله تعالی حفاظت وکړه او له هر حفاظت د ټول امت حفاظت الله پاک وکړي او له غیر مخدای مدد وکړه او له ښو خلکو سره ناسته کوئ او د قرآن محبت کوئ د حدیث د خبره کوئ دنیا به مو خوشحاله وي آخرت مو خوشحاله وي هېڅ تکلیف ورته نه وي ان شاء الله. بس الله د عمر کې برکت واچوه الله د ذاتي مسران ژوندي راته ساتي ته ان شاء الله خدای خو زموږ د هدایت سبب ګرځېدای سي. الله د ستاسو کومې خبرې وکړي الله د موږ پر دغو د تګ توفیق راکړي الله د هدایت توفیق. امین امین. خدای دې خوشحاله دا حاجي صاحب یوه ضروري خبره ده د یو ضروري پیغام ته درکوي. زموږ کسانو حالات ډېر ضروري او بېلتیا ډېر ضروري. یو چې دا د پیس بیماري په خاطر یو بدن یې څنګه سپین دا چا نه په ډوډۍ ګډاوه نه په خیرات ګډاوه نه دوستي ورسره کوله
او لري به ډوډۍ ورته چې دا بیماري پوره پوری کوي یو بیا په سر ګنجو هغه بیا چا نه زین پرېښول او څه دا بیماري پوره پوری کوي او مسخرې ټوکې به کولې یو بیا مرزاده ړوند و هغه حالات ډېر ضرور پوه شو دا نږدې څوک نه ورشو سکشن څه مړنده یې عقیده یې د خلکو هغې خراب وه نو بل وخت کې دوی دا زړه والا څه چارو که به ځنګلونه به ولاړ بل وخت کې الله فرشتې ته وویل ورصداقت ما ته ډېر غواړي دا زړه ما ته ډېر محبوبه ده ورسره دا چې ما له طرفه هر شی غوټ هغه وله ورکړه فرشته چې راغله د انسان په شکل شوله دا د پیس والا بیماري والا په ځنګلي کې پروت دی ژاړي فرشتې په سلام ور واچول ولې ژاړې ور والا ته ژاړمه ډېر ذلیله یم او خلکو په ذلالت راته ګوري الله دی کړی بله دروازه نشته بیا د خدای غه اوس نو چې خدای داسې راڅخه ونه جوړولی نو اوس هغه الله ته ژاړم فرشتې ورته ولې الله خو ډېر مهربانه دی ته له الله څه غواړې و زه له الله ځایه ښځواني غواړم رخصت یې غواړم بس دا غواړم هغه دنیا څه غواړي چې دنیا هم درکړي ولې والله هم د اوښه غواړم چې دا زما مور پلار یې شیدې وکړي او دا ښه سامان یو بل ځای له پرېږدي ور پورته سه دی چې پورته شو هغې لاس پر سر کړ بسم الله الرحمن الرحیم موټه ښایسته خوندور ځوان شو بس دا چې ښایسته شو چې هاخوا اوښ نه را روانه ده دوه بچیان په بچی دي او شیدې دغه یې بهېږي فرشتې ورته وویل دا د الله له طرفه تحفه ده الله درکړله دا سنبال کړه او د ده قدر وکړه لکن ونه پوهېدلې چې دا فرشته د هغه د انسان په بڼه فرشته جم په اواز چې راله ګنجله راله ګنجه ژاړي په ځنګله کې په ادرک راغې فروخره که ولې ژاړې پروالا ته ژاړم ډېر ذلیله یم خلک په ډوډۍ نه ګډوي او دا ته راس پر دغه باندې بې کېدلي راته ګوري الله دی کړی اوس به الله ته ژاړم اوس دا رسونه لرمه والله الله زه څه شي غواړې چې الله یې درکړي اوس زه له الله دا اوښتان غواړم ښځواني دې غواړم و دنیا څه غواړې چې دنیا هم درکړي الله ډېر غیرتي دی ولې یوه غوا غواړم چې دا زما مور پلار شیدې وکړي لنګه غوا غواړم هغه وویلې ټیکه خبره ده هغه ویلې دا قصه هغه چې پورته شو لاس یې پر سر کړ بسم الله الرحمن الرحیم لاس یې پر سر کړ بس ورور موټه ښایسته ځوان شو وروره روسان پر رال یم خوشحاله شو بیا فرشتې ورته وویل دا امانت دی د ده قدر کوه انشاءالله قدر یې کوه دا امانت دی او د قدر کوه که د قدر نه کول بیا به ډېر تکلیف وي او بلکل فرشته جن په ازار سره ړانده راغله ړوند داړي ولې داړي سلام یې ور واچول و چې نه مه ورځ وکړی نه من مرجلی دي نه من صورت والد ما څه ګناه کړې ده صحابه ته ویې ویلې چې د الله خو مهربانه دی ته له الله څه غواړې و زه د الله د ځواني غواړم او دا سترګې دې غواړم و دنیا څه غواړې ول شپږ بجې غواړم لنګې زما د کور بچ دي ول پورته سه دی چې پورته غل بسم الله الرحمن الرحیم دا چې پر وویله د سترګې روڼې شوې موټه ښایسته دومره ځوان م لا خوا بجې راډېل بچیان په پیسې دي دوه بچیان یو ما دا شپږ میاشتې لنګۍ ده که غوا ده که اوښه ده که دغه دي دا شپږ میاشتې هغه لنګۍ بچیان وي بس په آخر کې ویلې دا سامال که دا بسم الله نه ده دا د سړی سهار لمونځ وکړي 19 واره بسم الله الرحمن الرحیم د جهنم 19 فرشتې دي الله پاک به له هغو د حفاظت کوي د دغه چې 15 کاله تر شو 15 کاله بعد ښه شپه د شبې برات څخه په دغه ورځ پیغمبر پیدا شوی دی او په دغه ورځ وفات شوی دی نو دا خلک خیراتونه کوي نو الله پاک په دغه فرشتې ته ورته دا خلک وګوره دا له ما خوشحاله دي که نه دي فرشته چې راغله د پیس بیماري والا به دا پر بینچ باندې ناست دی و دغه اوښان یې لار کړي د دنیا پر ټوله چې دا غوښې وړي هغه چې راغله دا د پر شم شوله د خړه لګۍ سلام یې ور واچول هغه ورته ویل څنګه رالې و زه رالمه یو اوښه مه په کار ولنګه د بچیانو دپاره پخوا څه هم داسې راز دی لکه زه الله رحم در باندې وکړي اوښان یې در کړي
والګورا کله چې خبرې مه کوه له ما سره خل ناست ما پلار نواب و سردار و ما زندګي کوله اوس یو سیلونی دغه چې راغلی پر دغه لار ورځه یو شی هم نه زه کوم فرشته والا ته مې توجه شوله چې اوس څه وکړم الله والله پر سر کړه لاس یې پر سر دنیا پر ځمکه دې ننوته دی هغه شی پاس و فرشته دې په اواز چې راغله راغله دا پکله راغله دا ګرګیله اما چې راغلی پر بینچ باندې ناست دی د غواوې الله یې کړي نو خو چېرته سړی مزدوران یې دي د خدای غواوې دي اما دی د هغه پر شان شوله فرشته راغله سلام یې ور واچول ویل څرنګه راغلې اول راغلمې غوا ما د بچیانو دپاره بخار وه لنګه پخوا ته هم داسې راځي لکه زه الله رحم در باندې وکړي نن یې ځینې غواوې در کړي دي اول ګوره غلطې خبرې به نه کړې زما پلار خو ملک و مځکې یې درلودې عزت یې درلودې مېلمانه یې درلود کښتۍ یې درلودې مګر که ته زما د بېوزله دپاره راغلی د بېعزتۍ دپاره چې راغلی په دغه لارو د شی نه زه کوم الله دا بیا فرشته ته مې الله ته متوجه اوسه څه وکړم الله والله پر سر کړه لاس یې پر سر دنیا په مځکه کې نه دی هغه شی پاس هغه طرفه او فرشته یې په اواز هغه چې راغله دا ړانده له راغله چې راغلې مونږ زاړې سلام یې ور واچول ولولې زاړې ور الله ته زاړه خو چې مور زه کړی مرمه نه دي جارې هغه نه دي ولالا خو ډېر مهربانه ذات یې تل الله څه شي غواړي چې الله یې ساته درکړي و زه له الله نه سترګې غواړم ښځواني ځم غواړم و دنیا څه ځم غواړي چې دنیا هم درکړي و شپږ لنګ ویجې غواړم بس ما د کور بچ هغه ور پورته سه له چې پورته شو بس دې لاس ورته کړ بسم الله الرحمن الرحیم دا چې وویله خو چې د سترګې روڼیان شوې خوشحاله شو خو چې خدای نه خیر درکړي څومره ښایسته سړی بې عزته وم د عزت والا سم هغه دا سامان کړه دا د بسم الله قدر کوه د سهار لمانځه د نولس وارې یایه وشوې فرشته جم په اواز ولاړه د الله نه ورله الله ته ورلې هغه ور هو بس نو دغه چې نو بیا دا فرشته د په شانس ولا د وړاندې په ما ویجې په کار یو وسه صافه ستونی بیا دې بو فرشته چې ځای ولاړه بس ورته ویل یوه له راسه دی چې ورال غماس خدای ډېر مال را کړی دي که نیمه یې بیا لا بول پر ورځای وچکوله ورلاړې جنتي شوې سخي شوې خدای درکړله بس دغه سخاوت کوه ستا مال به نه تماموي دنیا وراسله ویجې ورکولې دي لوان کې ګرځېد نه خوړل دا ښه نیت دی دا چې څوک وکړي انشاءالله په دنیا کې هم کامیابه خدای دې موږ ته توفیق راکړي کور ودان کور ودان کور ودان